د دې مونږ یو خاص تعلق دی د انسان د ټینشن سره. انسان باندې ټینشن او تکلیف راشي که نه، نو په دې کې ډېر لوی راحت دی د انسان لپاره. او دا فلسفه تاسو ته ما د سورة حجر په آخري آیتونو مبارکو کې ذکر کړې وه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هغه ځای کې مې ورته ویلي چې الله جل شانه ولې په داسې حالاتو کې نبي علیه السلام ته تکلیف دی او په تسلی کې ورته څه وایي؟ وایي مونځ کوه، د الله جل شانه بړایي هغه ذکر کوه. او دونه فلسفې مې د دغې خبرې ذکر کړي دي، او د هغې نه مخکې د عبادت او الا بذکر الله تطمئن القلوب کې چې مې کومې خبرې تاسو ته ذکر کړي وي، ټولې ځان ته رایادې کې دا خبره به واضح شي. الله جل شانه دلته تذکره د عبادت ولې کوي؟ حالانکه نبی علیه السلام ته تکلیف دی چې خلک کله د مکې نه وباسي او کله ورته وایي مدینه کې څه کوې، ځکه نه چېرته شام ته. یو خبر را یاده شو منځ کې، یو داسې کار شی و که نه چې تاسو ته خو ما ویلي د حق دایي ته مشکلات راځي په حقه لاره کې. د یو ورځ یو مولوي صاحب میسج کړی و، یو میسج یې کړی و، په هغې کې دا لیکلي و چې په دې حوشه علاقه کې دونه دا شیخ صاحب ته، دا شیخ صاحب ته، دا شیخ صاحب ته دا تفسیرونه کوي، دته څه ضرورت دی چې دی قرآن ته ناست دی؟ دته څه ضرورت دی چې دی قرآن ته ناست دی؟ دته ضرورت نشته چې دی قرآن تفسیر کوي خلکو. دی څوک دی چې تفسیر کوي؟ دا څه شی پاتې شو؟ دا هغه خبره پاتې شو بعینه چې د مشرکانو کمې خبرې وې که نه، هغه مونږ په خپل ځان کې راوستي دي.